محترمو تاسو دا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دا بیان اوري د دې نه پس بیا تاسو له سو خبرې کو دا یو چې ډیر راځي خلک کوئی چې بولیان ټول مانم په پجرمان صاحب نه مان ما ویلې خدا سے مثال کو لکه چې صحابه ټول مانم کو ابوبکر او عمر او عثمان او علی پکې نه مانم ځکه چې دا بادشاہ دي او نیکان ټول مانم عمر ابن عبدالعزیز پکې نه مانم ځکه بادشاہ او پیغمبران ټول مانم او یاره په پیغمبرانو کې حضرت داؤد علیه السلام او سليمان علیه السلام نه مانم ځکه چې دا بادشاہ دوسته خبره جمعه ټول مانم خدا پکې نه مانم ځکه زماره سر لا پاسه دوسته خبره جمعه باندې چت باندې ټول په باندې چې مولیان باندې د پیغمبر وارثان دي چې کمبار باندې پیسې لیکي دنا قسم دې نن خدای مولانا صاحب د برکت نه قائد جمعیت د برکت دستا مدرسې پټکی تبلیغ خانقاهونه ټول موجود دي الحمدلله. محترمو تاسو د شیخ صاحب دا خبرې واورېدلې چې بعض خلک دا اعتراض کوي چې مونږه ټول علماء منو خو صرف مولانا فضل الرحمن صاحب نه منو او دا خبره خلک ډیر زیات کوي د ویډیوګانو په کمنټونو کې هم کوي او داسې هم کوي یاران دوستان هم کوي نو د دې خو داسې مثال دی چې وسړی وایي چې زه ټول صحابه کرام منم خو صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه منم او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نه منم او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نه منم او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه منم ځکه چې دې خلکو هم بادشاہي او مشري او سیاست کړی دی دغه رنګي یو سړی وایي چې زه ټول نیکان منم خو عمر بن عبدالعزیز رحم الله نه منم ځکه دې هم دا بادشاہي او مشري کړی ده او دغه رنګ یو سړی وایي چې زه ټول پیغمبران منم خو زه چې کوم د حضرت سلیمان علیه السلام او حضرت داؤد علیه السلام نه منم ځکه دوی هم بادشاهي او مشري کړې ده نو دا خبره بالکل چې کوم دی غلطه ده که ته علما منې نو بیا به دا هم منې دا هم عالم دی او چې علما نه منې نو بیا به کې دا هم منه نو دا خبره دی هغه ملګري په غور باندې واوري چې کم په کمنټونو کې دا خبره لیکي او کم زما خپل ملګري او داسې زمونږ اشنا ملګري ناس پاس ملګري هم دا خبره کوي نو دغه ملګری دی په کولا غوګونو باندې خبر اوري ځکه شیخ صاحب تاسو منئ د شیخ صاحب بیانون تاسو اورئ شیخ صاحب تاسو مخوي نو دا هغه دا خبر غلطه ده که صحیح ده دا تاسو بیا وایئ چې دا خبر شیخ صاحب غلطه کړل او که صحیح کړل الله رب عزت زموږ د علماو سره مینه محبت پیدا کړي او الله رب عزت موږ د علماو د بے عزتۍ نه وساتي وما علينا الا البلاغ.